د پیغمبر علیه الصلاة والسلام زندگی د مسلمانانو خیرخواهي وه، د مسلمانانو سره همدردي وه، د مسلمانانو سره شفقت. مدینه منوره کې پر یو څا باندې رالی، حضرت حذیفه رضی الله عنه ورسره دی. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د ګرمۍ موسم دی. حضرت حذیفه ته وایي چې زه غسل کوم، نو د فردې ضرورت دی. نو حضرت حذیفه ورته وایي د الله رسوله د فردې ترتیب به زه درته جوړ کړم، شا به ستا طرف ته وګرځوم، د هغې څه مخکې مخ به دې طرف ته کم او د خپل چادر به داسې وغوړوم او دا به داسې ونسم، د دې په خاطر چې پر تا باندې د چا نظر ونه مشلي، ته به د خپل غسل ضرورت پای ته ورسوي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې کله د خپل غسل ضرورت پای ته ورسوي، نو حذیفه ته وایي ګرمي د اوس به ته غسل کوې او زه به ستا د پردې ضرورت خوندي کوم. نو بیا پیغمبر علیه الصلاة والسلام په هغه شکل باندې ولاړ دی، پرده خوندي کوي. حضرت حذیفه ته ډېر په ذهن کې تردد ورغلی چې د الله تعالی نبي وګوره او زما په خدمت کې لګیا کېدل او زه غسل کوم، دی زما د پردې خیال ساتي. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته ای حذیفه چې کله تا زما پرده خوندي کوله په دې کې څه بدوالی نه نو چې زه ستا پرده خوندي کوم په دې کې مې بدوالی نشته. نو ما ورته وایي چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام زندگی د انسانیت په خدمت کې تېره کړه. په یو سفر کې روان دی، 2 مسواکه په لاس ورل، د یو مسواک لږ ښایسته دی، د بل مسواک لږ کوږ دی. یو ملګری د سفر ورسره دی، نو یو مسواک هغه ته ورکړي، یو د ځانه سره ګرځي، ځان له هغه کوږ راوګرځوي، هغې ته یې سیده وله ورکړي. نو هغه صحابي ورته د الله رسوله ما ته مزه او خوند دا راکوي چې دا سیده مسواک ستا په لاس کې، دا کوږ زما په لاس کې. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته په خدای قسم ما ته مزه او خوند دا راکوي چې چفا او کوږ مسواک، کمزوری مسواک زما په لاس کې او بهترین مسواک ستا په لاس کې. نو د انسانانو سره غمخواري کول، د انسانانو سره همدردي کول، دا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام عادت و، دا د صحابه کرامو عادت. مدینه منوره کې کاختی راله، حضرت عثمان رضی الله عنه د مدینې منورې ډېر لوی مالدار دی. د شام څخه د هغې د تجارت قافله راله، چې کله قافله راله، قافله د ښاره څخه د باندې واوښته چې د ښار څومره تجاران دي هغې ټولو قافلې له ورل، د قافلې پر غله باندې بولۍ روانې دي. نه یو تجار ورته وایي د 10 روپو مال په 12 ماس، دی ورته وایي هل من مزید، در دې یو څوک زاید سته؟ نو بل ورته وایي چې په 14 ماس، بل ورته وایي په 14، اخر در 15 پورې ورسېد. نو دی ورته وایي در دې بل څوک زاید سته چې زما څه د دې نرخ زیاتوب، زما ته نور زیات نرخ راله راکړي. نو هغې ورته وایي چې د دې څه زیات خو بل څوک نسته. حضرت عثمان ورته وایي ما ته یو بل ګراک ناست دی، هغې د دې څه زیات، ډېر زیات ما ته عوض راکوي او ما ته ډېر لوی نرخ راکوي. هغې په خپل مابین کې سره ګولي چې دا بل څوک دی. موږ د مدینې ټوله تجاران پر دې ځای باندې حاضر یو، ایا د دې څه څوک زیات شته چې هغې حضرت عثمان ته د دې څه زیات هم نرخ ورکوي؟ نو حضرت عثمان رضی الله عنه چې کله نرخ والا ختم ماره ورته یو ذات بل ولاړ دی، هغه وایي من جاء بالحسنة فله 10 امثالها. هغې وایي که چا د 1 روپۍ مقدار خیرات وکړي، د هغې په بدله کې زما په حضور کې د هغې دپاره 10 چنده ګټه ده. تاسو د 10 بجای د 10 کالدارو پر مالیت باندې 15 راکوئ، هغې د 1 روپۍ پر مالیت باندې 10 راکوي. نو زما ټوله نفقه، زما ټوله قافله، زما ټوله مال و دولت دا د مدینې د مسکینانو دپاره خیرات دی. نو په هغه ورځ د مدینې هغه ټول مسکینان راځي، د حضرت عثمان رضی الله عنه ټوله قافله هغې ته په نفقه او صدقه کې ورکوي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام دغه تعلیم د صحابو دماغو کې کښېنولی. د شپې عبدالله ابن عباس پیغمبر علیه السلام په خوب کې ویني. پیغمبر علیه الصلاة والسلام پر سپین بوراق باندې سپور دی او زرغون لباس یې اغوستی دی. حضرت عبدالله ابن عباس ورغوټه سو د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د دې بوراقو د دې آس جلوې ونیوی. ورته د الله رسوله زما ستا لیدلو ته ډېر شوق دی، یو ساعت کې ودرېږه او ته ډېر په تلوار کې. او پیغمبر علیه الصلاة والسلام حضرت عباس ته نه درېږي، حضرت عبدالله ابن عباس ته د پیغمبر علیه الصلاة والسلام ډېره تلوار ده. نو هغوی د حضرت عبدالله ابن عباس سره رخصت اخلي. حضرت عبدالله ابن عباس ورته د الله رسوله په دومره تلوار کې ولې یې؟ نو هغه ورته عبدالله نن مدینه منوره کې حضرت عثمان صدقه کړې ده او د هغې په جنت کې د فصلونو حرو سره نکاح ده او د هغه نکاح ولیمه تیاره ده او 1,40,000 انبیا کرام په هغه ولیمه کې حاضر دي، صرف زما انتظار دی.
نو په دې خاطر باندې زما تلوار ده، نو ستا سره د ملاقات کولو او تا ته د وخت در کولو زما سره موقع نشته، نو په دې شکل باندې په تلوار باندې زه ولیمې ته ځان رسوم. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام صحابو ته دغه جذبه ورکړې. مکاشفة القلوب کې لیکلي دي چې الله تعالی په دې معاشره کې بعضې انسانان د دې دپاره منتخب کړي چې دا به زما د بندګانو سره احسان کوي، د دې په مال او دولت کې به زما د بندګانو حصه وي، د دې په وس او قدرت کې به زما د بندګانو حصه وي، او د دې زندگی به زما د بندګانو په کومک او خدمت کې تیریږي. دې معاشره کې الله تعالی بعضې انسانان د دې دپاره ټاکلي او د هغې متعلق الله تعالی په خپل عزت و جلال قسم خوري چې زما دې په خپل عزت و جلال قسمي که دا انسانان هر څومره زما نافرمانه دي زه به دوی ته په جهنم کې سزا نه ورکوم. او هغې به الله تعالی د قیامت په میدان کې د نور پر منبرو باندې کښېنوي، د مشکو او د عنبرو پر منبرو باندې به یې کښېنوي، او د هغې سره به الله تعالی بالمشافهه کلام کوي، او پر هر یو باندې به الله تعالی په خپله پوښتنه کوي. دا هغه بندگان دي چې د هغې انتخاب په معاشره کې الله تعالی د دې دپاره کړی دی چې دا به په معاشره کې زما د دې بندگانو سره احسان کوي، د دې سره به ښه سلوک کوي، او د دې غمخواري به کوي، او د دې همدردي به کوي، او د دې په مشکلاتو کې به د دې سره مرسته او کومک کوي. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام یو حدیث دی چې یو بنده د بل بنده د مشکل دپاره روان سي، پر هر قدم باندې الله تعالی 80 ګناوې معافوي، پر هر قدم باندې الله تعالی 80 نیکۍ په عملنامه کې ورجمع کوي. که چیرې د ده په دې کوشش د هغه مسلمان دا ضرورت پرسي، الله تعالی د ګناو څخه دا کوشش کوونکی داسې ازادوي او داسې لرې کوي لکه په دې ورځ چې دی د مور څخه پیدا سوی. که یوم ولدت امه، بیا د ګناه څخه په دې ورځ باندې دی داسې صفا سي لکه په دې ورځ چې د مور څخه پیدا سوی. ګورئ په لمانځه باندې سړی د ګناه څخه داسې نه صفا کېږي، په روژو باندې سړی د ګناه څخه داسې نه صفا کېږي، په زکاتو او په خیراتو باندې سړی د ګناهو څخه داسې نه صفا کېږي لکه سړی چې د مسلمان سره په کومک کولو، د مسلمان سره په مدد کولو، د مسلمان په مشکل ختمولو او د مسلمان په ضرورت کې مسلمان ته په پښه ورتللو باندې د ګناهو څخه څنګه صفا کېږي. یو حدیث کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي بعضې انسانان داسې چې الله تعالی د هغې انتخاب د دې دپاره وکړي چې ته به زما د بندګانو سره احسان کوې، نو هغې ته مال ورکړي، هغې ته دولت ورکړي، هغې ته وس ورکړي، هغې ته طاقت ورکړي چې د به خپل مال او دولت د بندګانو په ضروریاتو کې خرڅوي، ته به خپل وس و طاقت د بندګانو په مشکلاتو ختمولو کې خلاصوي. لیکن هغې په دې عمل کې لږ تنګي کوي. تنګي دا معنا چې هغې د بخالت څخه کار اخلي، نه خپل مال او دولت د بل په ضروریاتو کې صرفوي، نه خپل وس و طاقت د مسلمان په ضروریاتو کې ختموي. نو د الله تعالی عادت دا دی برته هغه مال او دولت هم ځینې واخلي، هغه وس و طاقت هم ځینې واخلي، او هغه زندگی چې الله تعالی کوم نعمتونه ورکړي هغه د ده څه واخلي، الله تعالی بل بنده ته ورحواله کړي. د هغې څه بیا الله تعالی هغه کار واخلي چې د بندګانو په ضروریات په پوره کول، د بندګانو حاجتونه په پوره کول، او د بندګانو په مشکلاتو کې بندګان له پښه ورتلل. ما درته پیغمبر علیه السلام د صحابو عجبه دماغ ور جوړ کړی. حضرت عبدالله ابن جعفر مدینه منوره کې ډېر لوی باغ مالداره دی. یو ورځ خپل باغ له رالی، د باغ په نگراني باندې رالی چې باغ به ګوري. په باغ کې یو حبشي غلام دی، هغې د دې باغ کیندنه کوي، خار یې پرله اړوي، مځکه یې پرله پسته کوي. نو هغې ته یې 2 ډوډۍ پرتې دي. حضرت عبدالله ابن جعفر یو لرې ځای ورته ناست ورته ګوري. هغه حبشي غلام چې کله کار وکړي ستړی، د ستړیا څخه وروسته کښېناست، خپله نفقه یې مخ ته کښېښ شو. دې وخت کې یو وږی سپی رالی، هغې مخ ته ورته پرېوتی. هغه سپی په دې خپل عمل دا ښکاره کوي چې زما هم دې نفقې ته ضرورت دی. نو حضرت عبدالله ابن جعفر رضی الله عنه ورته ګوري، هغه حبشي غلام یوه ګوله د ځانه سره راوګرځوله، یوه یې هغه سپي ته وروغورځوله. هغه سپي چې کله ګوله وخوړله، د هغې څه وروسته هغې چونکې و ډېر وږی دی، په هغه ګوله باندې د هغې کفایت نه اوسه، نو دویم ځل یې داسې اعمال کول هغه سپي چې د دسې دا نوره ګوله غوښته. نو هغه حبشي غلام وایي چې زه خو د لې کور لرم، زه خو د لې کلی لرم، او زه خو به ورسمه ګوله به پیدا کړم. دا ناوله د سپی دی، نه معلوم چې د کومې خوا سره راغلی دی. هغه دویمه ګوله یې مور وغورځوله. سپي چې ګوله مکمله وخوړله، نو عبدالله ابن جعفر رالی حبشي غلام ته وایي تا ډوډۍ خوړلې ده؟ او ورته ما خو نه ده خوړلې. ورته وایي هغه ډوډۍ دې څه کله؟ نو هغه ورته وایي چې دلته یو سپی دی، دې علاقو کې سپی نه وي، ما ته دا معلومه و چې دا د لرې ځای څخه ناوله ده راغلی دی.
نو کېدای سي هغه ډېر وږی نو ما د ځانه سره دا فیصله وکړه چې دا د الله تعالی یو مخلوق دی په مشکل کې دی او زه به په دې خپل عمل د مشکلات ور ختم کړم ما ته به دغه ورځ تېره کړم ماښام به بیا نفقه راپیدا سي نه معلوم چې دې سپي ته ماښام نفقه ور پیدا سي که نه سي ورپیدا نو د حضرت عبدالله ابن جعفر د دې رحم په خاطر په سترګو کې اوښکې راغلې برای پر دې تندي باندې حبشي غلام مچ کړي ورته چې د الله تعالی د مخلوق سره دومره احسان لرې نو زما ستا سره دا احسان دی چې د کوم باغ ته نوکر یې هغه ټوله ستا پر نامه باندې هیلیا سو نو بیا عبدالله ابن جعفر د هغه باغه څه ووتی هغه باغ یې ټول هغه حبشي غلام ته وربه کړه بس نو دا هغه جذبه ده چې پیغمبر علیه السلام د صحابو په دماغو کې پیدا کړې وه نو مقصود مې دا دی چې د انسان د زندګۍ مقصد د الله تعالی قرب و نزدېکت پیدا کول د قرب و نزدېکت دپاره بلا شبه عبادات کول ریاضات کول مجاهدې کول دا لار ده لیکن دا ګرانه لار ده اسانه لار د الله تعالی د قرب و مجاهدې پیدا کولو دپاره دا ده چې په معاشره کې زندګي هغه د انسانانو په همدردي کې تیره کا د انسانانو په غمخواري کې تیره کا په خپل وس سره په خپل قول سره په خپل کومک سره په خپل دوام سره مسلمانانو له پشه ورسه او د مسلمانانو د ضروریاتو پوره کولو کوشش وکړه که چیرې هغه خدای په نصیب نه یې درکړي نو کم سے کم په معاشره کې د ځانه څه انسان جوړ کا زندگی د انسانانو سره د انسانیت تیره کا او چې کله د زندگی د انسانیت د انسانانو سره دا ده که چیرې چاته نفع نسي ورسولی نو کم سے کم مشکلاتو مسلمانانو ته مه پیدا کوه او که چیرې ته په زندگی کې د انسانانو سره د انسانانو د نفع زندگی وکې د انسانانو د ضروریاتو پر کولو زندگی وکې نو بیا خو به الله تعالی د غیبي خزانو څخه ستا ضروریات پر کوي او خدا نخواسته که د انسانانو ته مشکلات پیدا کو د انسانانو سره د مشکلاتو زندگی تیره کا بیا د مشکلاتو خزانیم د الله تعالی په قدرت کې دي بیا به د الله تعالی په داسې مشکلات وخته کې چې د انسانانو مشکلات به ستا د دماغه بیا ووسي نو اسانه لار د الله تعالی د قرب پیدا کولو هغه زندگی په اخلاقو حسنه و تیرول او زندگی د پیغمبر او د صحابو په شکل باندې تیرول او زندگی د انسانانو په خدماتو ضروریاتو پر کولو کې تیرول الله تعالی دې موږ او تاسو ته د پیغمبر پر اخلاق او حسنو باندې عمل راکړي الله تعالی دې می زندگی د مسلمانانو په ضروریاتو پر کولو کې تیره کړي الله تعالی دې دا څو خبرې قبول وکړي